ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية وأنا أجزى به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله رب العالمين شکر ادا کو چې بیا الله توفیق راکو او عمر راکو او منګه د رمضان روزي نیول شروع کړل. نو په دې با د الله شکر ادا کوو ځکه چې د صحابه کرامو دا مبارک عملو د دعا وا چې کله به رمضان نو راغلی او شعبان میاشت به وه نو دا دعاګانې به یې غوښتلې چې اللهم بلغنا رمضان، الله موږ رمضان ته پاتې کا، موږ ته ورسوه. په دې بنیاد باندې موږ خوش قسمته یو چې زموږ په ژوند کې د رمضان میاشت راله او ځکه چې د رمضان د میاشتو دا د گناهونو د ریجولو د پاره او د نیکو د راجمع کولو د پاره الله موږ ته یو چانس او یو موقع راکوي. هغه سړی پکې کامیاب دی چې هغه پکې نیک اعمال ډیر وکړي او الله پکې راضي کړي او دا خپل گناهونه په الله رب العالمین باندې ورېږي او ختم کړي. دا کامیاب انسان دی. ښه خوراکونه کول او ډیر خوراکونه کول او قسمه قسم انواع او اقسام خوراکونه کول دا پکار نه راځي، بلکې هغه عبادتونه چې دا قبول شي او خالص د الله د رضا دپاره وشي نو دغه خبره مفید ده زموږ دپاره. ان شاء الله رمضان روغه میاشت او په دې کې دا 4 جمعې راځي نو دا هرې جمعې په مناسبت باندې با ضروری بنیادی خبرې کوو. منګه لږ د مایک تیز کړه. نن د روزې چې کم آداب دي چې هغه آداب باندې من خبرو کو او د هغې سره سره د دې روزې چې کم یو تاریخ دی نو په هغې به لږه شانې خبره کوو چې خبره ذهن کې کېني. اول نمبر خبره خدا ده چې د رمضان دا روزې چې فرض شوي دي نو دا په مدینه منوره کې فرض شوي دي. مدینه منوره کې فرض دي. 2م کال باندې د هجرت دا روزې فرض شوي. په مکه معظمه کې روزه نه و فرض. نبی علیہ السلام 13 سال مکه کې تیر کړي دي، روزې به نه نیولې ځکه نه وي فرض. کله چې بیا راغې مدینه منورې ته نو په اول کال باندې هم نه وي روزې فرض، بلکې په 2م کال باندې بیا روزه فرض شوله. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دور نبوي کې 8 روزې نیولې دي ځکه 10 کال نبی علیہ السلام مدینه کې تیر کړي دي. 10 کال 9 کال روزې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه سره نیولې دي او بیا د عمل جاری. دا روزې چې کله نوې نو داغې نه وړاندې سو نو داغې د وړاندې به 2 قسمه روزې دا صحابه نیولې.
یو روجه هغه و چې هغه به د پخوا راسي یهودو نیوله چې هغې ته به د عاشور ورځ ویله، صوم عاشور، صوم عاشورا. عاشورا دا د محرم چې موږ ته حسنیان وایو، د هغې 10 تاریخ ته وایي. دا شیګان چې پکې نن سبا ځان وهي، شربتونه پکې تقسیموي، خوراکونه پکې خلکو له ورکوي، نو په دې ورځ باندې به یهودو هم روژه نیوله او دغه د عاشورې روژه به مسلمانانو هم نیوله. نبی علیہ السلام چې مدینې ته راغی کال لا هم د مکې نه، نو چې ویې کتل یهود په دې ورځ باندې روژه و. تپوس یې وکړ ویل دا ولې روژه دي؟ ویل دوی په دې خوشحالۍ باندې روژه نیولې ده چې دا خو د موسی علیه السلام تابعدار دي، او په دې ورځ باندې په 10 محرم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل شو چې موسی علیه السلام الله د سین نه بچ کو دریاب نه، او دا فرعون او داغه دشمنه پکې ډوب کو، نو په دې خوشحالۍ کې يهود روزه نیسي. يهوديانو کوم روزه وي څنګه چې موږ میاش روزه نیسو، يهودو هم نیولې. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، دا معنا د اهل کتابو روزه نیولې. میاش روزه زمونږ هم دي، میاش داغوی هم دي، خدا د عاشورې روزه باغوی نیولا. نبی علیه الصلاۃ والسلام په کې دومره فرق وکړو چې ککال لزه ژوندې او مانو زبدا روزه نی سما خدای سره بدا سوي چې زبو سره یو روزه زیاتوم، لا اسمن التاسوع والعاشورا، زبا عاشورا هم نی سما خو زبا وسره تاسوع نی سما، نه هم ورځ روزه وسره نی سم، نه هم ورځ. نو د عاشورې روزه چې څوک نسی نو 2 روزه بنسی. اصل روزه د عاشورې دا 10 تاریخ دا، او نبی علیہ السلام ورته انا اولا بموسی منهم، موسی علیہ السلام ته خو ډیر نږدې مدد وینه، زما ورور دی، او دی خود موسی علیہ السلام دین ختم کړی دی، تحریفات به کې کړی دي، دسه به کې کړی دی، اوران کړی دی. يهود خو دین نه دی پرېخه صحیح. نو الککال ز ژوندې منو ز بس ته مروجه نیسم ژوندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا ډیر عمر تیر کو، لو بقیت الى قادم لا سمن التاسوع والعاشورا. نو وس بسړې 2 روزې نیسی، اصل روزه به د عاشورې وی، او دا 2 نمبر روزه د 9 تاریخ دا روزه دا به د اهل کتابو د روزې سره د تفریق او د فرق د پاره او د امتیاز د پاره نسی چې موږ يهود نه یو بلکې موږ مسلمانان یو، موږ 2 روزې نیسو. دغه طریقه ده. البته کچا دا 9 تاریخ ونی ولنو د یو روزې به الله تعالی اجر ورکي، یوازې د یو نیول په دې کې هم اجر دی. نبی علیہ السلام فرمایي صيام يوم عاشوراء يكفر سنه الماضيه، دا عاشورې روزه سره یو نسی نو یو کال تیر ګناونه به دې باندې معاف کیږي. نو دا روزه به د دې فرض روزو نه وړاندې به مسلمانانو دا روزه نیوله. 2 نمبر روزه هغه روزه وا چې دا به د هر میاشتې 3 ورځې روزه به صحابو نیوله چې دته ایام بیز وای. ایام بیز معنا هغه ورځې چې دا غي شپې سپینې دي، دا غي شپې سپینې دي، یعنی 13 14 او 15 14 16 15 د هر میاشت 14 روزه، 16 روزه او 15 روزه. ان 14 16 15 ورځ د قمری میاشتې دا روزه نیول دا نبی علیہ السلام نیولې. وسم سنت دی، مخکې فرض او لازم او سنت پاتې دي، او د صحابه معمول دا. او دا 2 قسم روزه بنیوي کېږي. په دې کې فائدہ دا ده چې زمنګ په دین کې خو الله رب العالمین زمنګ سره دا وعده ده چې من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. څوک چې یو نیک عمل وکړي نو الله به ورله په لسو باندې بدل کړي. نو 3 روزې کومنګ ونیولې نو الله به ورله په 13 باندې بدل کړي. نو د میاشتې 13 ورځې دي کنه. نو که څوک دا معمول ځان له جوړ کړي چې ټول عمر د محرم نواله د ذوالحجې پورې په دې هر میاشت کې د 3 روزې نسی، نو دا به د سوي لګد چې ټول عمر روزې نیولې، ټول عمر روزې نیولې. ځکه 300 او شپېته ورځې دي کنه او کال کې 300 چې څوک دا روزې په تسلسل باندې نسی هم دغه فائدہ به الله ولور کی. ځکه دا روزې چې را حساب کې نو د کال بیا 14 روزې دا جوړیږي 14، نو په لس کې ولا زره ورکې 300 دی جوړې شولې. نو دا به ټول کال د روزې ثواب الله مونږ لراکي. خیر دی، مونږ دین ډېر د خیر دین دی. کله کله داسې وشي لکه زمونږ عام تر باندې خو مسلمانان من کمزور یو دی، داسې چیرته موقع ملاویږي چې موږ د هر میاشت کې 3 روزې ونیسو. نو بیا موږ ته بل طریقه مخدلې شوې ده. هغه دا ده چې دا د رمضان د 13 روزې موږ کله ونیسو 13. نو دا
په لس باندې چې روزه بدل شي نو د دې نه 300 جوړې شولې 300. بیا پسې حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من صام 6 من شوال، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. سو د رمضان روزي ونیسي او بیا چې رمضان ختم شي او د شوال د میا شروع شي، د شوال په دې 13 ورځو کې دا شپږ روزي ونیسي، بس شپږ، نو كان كصيام الدهر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د سشوال لکه د چې ټول زمانہ او ټول عمر روزي ونیولې. نو دا غي تعویل علماء دا سکی چې 13 روزه دا د رمضان شوي او شپږ روزه دا شولې، نو د دینام شپږ 13 جوړې شولې. اوس یو روزه چې بلس بدل شي نو دینم 300 شپې ته جوړي. نو که تاسو سوچ نو دا د لوی رعایتون الله زمنګ سره کړی دي. کبیل پرز یو سړی تکړه دی او هغه هر میاش کې په تواتر باندې په تسلسل باندې داروجی نیولې هم به شپږ 13 جوړ شي. او کدا زمونږ نه پاتې شي نو بیا چې دا فرض روزي ونیسو او د دې فرض روزو نه پسې پس دا شپږ روزي ونیسو نو بیا هم دا غي شپږ 13 جوړ شي، بیا هم 300 شپې شولې. او فضیلت خدام دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویلو کنه دیتا شهر عظیم قد اظلکم شهر عظیم، ول ډیر لوی میاشت باندې رااله او به د لوی میاشت وضاحت وکړو چې دمر لوی میاشت چې یو فرض الله په او یو فرض باندې بدلی او یو فرض باندې بدلی. نو کوم 13 روزي ونی وینو د لبیا په 70 کې ضرب ورکا دین بیا 2000 او سل 100 روزي ته جوړ شو، تقریبا 100 روزي ته جوړ شولې. او بیا یو عمل په لس باندې بدل ک بیا دل چې بیا ور کې دین بیا 100 جوړیږي. یعنی دا د الله رب العالمین د طرفنا د میاش خصوصي راغلي د دې د پاره دا چې په دې میاش کې موږ په الله باندې ځان او بخو الله ته ځان نږدې کو. دا د روزه یو مختصر شان تاریخ ما بیان کو چې د دې فرضي روزو نه مخکې با د صحابه معمول داو چې دا د ایام بیز روزه بنیولې او دا د عاشورې روزه بنیولا. او په عاشوره کې نبی علیہ السلام دا ویل چې واځي عاشوره یوازي منی صحیح نه هم تاریخ سره نسی چې د يهوديانو نستاسو مخالفت راشي. د يهودو صد الله د رسول امرانه او د الله وسره امرانه ده. يهود الله تعالی قران کریم کې ورته مغضوب علیهم ویل د الله ته غصه ده. نو کوم خلکو د الله غصه شي نو ظاهره خبر دا به سم تعلق بنسات. او قران کې من را الله تتخذ اليهود والنصارى اولیاء، تاسو به د يهوديانو او د عیسایانو سره دوستانه نه کوئ. یو دویم نمبر چون کې دا اول روزه دا اولنۍ هفته د روزه یو حدیث ته سند کې خدای کلام هم ده کمزور ہے، خو بیا هم د محدثینو قاعده ده چې یو عمل په ضعیف حدیث باندې هم داغي فضیلت ثابت شونو فضیلت ده. عمل خو چې سړی کې خامخه بغوري نو که فضیلت په کمزوري حدیث باندې ثابت شونو دا به ثابت د سو پر جداغه په مقابله کې بیا صحیح حدیث نه راغلی. هو که یو حدیث ته او داغي فضیلت په یو صحیح حدیث باندې ثابت ته او باغی کې بیا کمزور دي، نو کمزور یو پریدو بیا. نو هغه حدیث د فضایل سره تعلق دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې روزه کې 3 عشری دي. 3 عشره لس ورځو ته ویل کېږي، لس ورځو ته. نو دا اول لس ورځې بیا د مینز دا بیا د دریم نمبر. الله رب العالمین په هر عشره کې چې کومې روزي موږ باندې فرض کړي دي نو هغه له خاص خصوصیات ورکړي دي. نو اوله رحمتون، دا اول لس ورځې په دې کې د الله رحمونه رحم او کرم رحمتونه به ډېر زیات. د الله رحم زمونږ بدقسمتي دا وی چې کله مونږه مليانم که په دې موضوع باندې تقریر کوي او عوامو نو فورن زمونږ د پکوړو د اچارو ته د پپتارو ته ذهن لاړ شي چاره ګور ریسکونه به ګډیر شي او ډوړې په ګډیر شي، ډوړې غانې پرې دی، ډوړې ټول عمر ډېرې. رحمت معنی دا ده چې تاسو وګورئ کنه د 30 شعبان باندې د ساره په مانځ کې څومره خلک په مانځ باندې ولاړی، 2-3 بوډاګان بل ورځ چای ته سور شیر کړو په فیسبوک باندې. نو یو جمعه د یو پکې قاری سے مخې ته ولاړ او شاده بس 2 بوډاګان ولاړ یو هغه کرسي کې مونږ کوي، کرسي کې مونږ کوي. دومره بوډاګان دي زهره خبر ده په دې وخت کې چاله خوب نه ورځي، دا بوډا وخه مخه منزل راځي یعنی بل څوک نه راځي. او لوی جمعه د لکه دا ستاسو د اجابات د جمعه دي کې 2 کسان شاته په کرسي باندې مونږ کوي او مخې ته یو قاری سے مولوی سے مونږ کوي. نو خو چې کله دا د رمضان د میاش کله راشي په اول تاریخ باندې دا ډومبه سب فوټه کې 2-3 سبونه بګړي خلک راغلي، مولوی صاحب نمخ کې خلک راغلي او قران کول او کړي تلاوت، دا رحم کرم دی کنه. انسانان د الله سره نږدې شي، د الله سره جوړ شي.
زما غونې ګناهګار سړی پکې د شپې پاسېږي او تهجد پکې وکړي، دا د الله رحم کرم دی کنه. هر سړی کوشش کوي چې د جمع منزل پکې ځان راورسي، دا د الله رحم کرم دی کنه. دغه شان د انسان په ذهن کې یو جذبه را پیدا شي چې را زبل لم سوالم. دا د انسان که عملا ډېر خلک شته الحمدلله ډېر لوی تعاونونه کوي، بعضې خلک کمزوري نشي کولی، الله وایي چې ما دې مال را کړی ما هم داسې کولی. دا یو رحم کرم دی، اوله رحمه فورا، یعنی دا یعنی اټومیټیکلی یو انسان د الله سره جوړ شي، تعلق بالله یو مضبوطه ذریعه ده. نو اول رحمت دا معنا ده. او بیا و اوسطه کوم چې دا مینز نمبر د دویم نمبر 10 ده د یو لسم نواله تر د شلمې رجوع پوری، نو دې ته حدیث کې مغفرت ویلې شوی دی. مغفرتون اوسطه مغفرتون، دا مغفرت ده. مغفرت دا معنا ده چې الله رب العالمین په دې کې انسانان بیا وبخي، ځکه چې کله الله انسان رحمت وکي او دا د رحمت مستحق شي، نو الله رب العالمین بیا دغه د مغفرت فیصله وکي، ګناهونه ته معاف کړي، ګناهونه ته معاف کړي. واغه انسان ډېر بدبخت دی چې خپل ګناهونه په الله نه معاف کړي. داسې خلک یې کنه روزه د میاشت راشي نو هغه اړو دې ته تیار نه دی چې الله مو وبخي، نه دی تیار دی ته چې سړی د الله په مخلوق باندې رحم نه کوي، نو څنګه په د باندې رحمت وشي. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تاسو په ځمکه والا باندې رحم وکړئ نو اسمان والا په تاسو باندې رحم وکړي. اسمان والا مراد الله دی. په مخلوق خدا باندې رحم وکړئ نو الله به تاسو رحم وکړي. نو تاسو ګورئ کنه ذخیره اندوز، ذخیره اندوز خلک د عبادتونو ډېر خوشاليږي. ټیک خبره ده، عبادت ته خوشالیدل پکار دي، خو زمونږ د فقه د کوم کتابونه چې دي تاسو به د مزاج نه شاید خبر یې. د فقه کلاسونه چې موږ مدرسو کې وایو کنه دا قدوری او هدايه او دا کتابونه نور، بدی کې د مسلې د طهارت نه شروع شي او داس بسنګ کې غسل بسنګ کې او تیمم بسنګ وهي. د دې چې بیا کله وزګار شو بیا طالبانو د منځ مسلې شروع کو، منځ بسنګ کې فرض بسنګ کې واجب بسنګ سنت بسنګ. بیا چې دا غینه وزګار شو د ژوندو د منځ بیا د مریضانو منځ په کې راشي صلات المریض، بیا د مریض د منځ چې وزګار شو بیا د صلات الجنازه او جنایز، بیا د مړی منځ په مړی بسنګ جنازه کو. چې دا غینه کله وزګار شو نو په اخر کې بیا دا چپټر چې کله ختم شي د عبادت او د منځ پس بیا پس زکات مسله، بیا د روزي مسله، بیا د حج، چې د عبادتونو کله ختم شي نو فورا بس بیا معاملات شروع شي، بیوعات، دولس قسمه بیع ده، بیا هغه ته یادو طالبانو ته دا غسل خرڅول بسنګ کوي، کومه جایز ده کومه ناجایز ده، څومره ګټه جایز ده څومره ګټه ناجایز ده. او بیا شفعه ته چې بس کله واوړو نو بیا د احتکار او ذخیره جایز ده او کنه جایز ده، مسلې خلکو ته وایو. موږ ته استادان دا وایي کنه چې دا عبادتونه مخکې ذکر کړل په دې فقه کې او دا معاملات ورسره کړل. دا ولې ورته مطلب دا دی چې انسان کله عبادت کوي او د عبادت صحیح د اثر په دې معاملات باندې بیا راځي، او کله یو انسان عبادت خندي د اثر په معاملاتو نه راځي. دا عبادتونه د دې لپاره منکو چې زموږ معاملات برابر شي، یعنی زما د موږ بدومره اثر په ما باندې چې ما به د ګناه نه بچ کې. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، دا موږ به ما ته د ګناه نه او د بے حیايي نه منع کوي. دویم دا چې دا منځ او دا عبادت او دا روزي او دا زکاتونه دا به زما واستہ معاملات برابرې، چې موږ خرڅول غسل د اسلام په طریقه باندې وکړو، د دین په طریقه باندې وکړو. او تاسو ګورئ بیا دا مغفرت بسنګ الله زمونږ کې د روزي د میاشتې راشي، ټماټر مخکې پسو وسو بسو باندې دا مسلمانان دي کنه، کافر خو نشته په پاکستان کې. خو 97% مسلمانان پاکستان کې اوسېږي، په سلو کې 3 کسان کافران دي چیرته، یا وسیکی یا به هندوی، او هغه ماینارټیز دي، هغه باندې زمون حکم لاګو دی، دا خپل قانون نشته. دا پاکستان دا کم لا هغه په امپلیمنٹ دا ومني، چې کم کارډ سره دی رته مطلب دا چې دا وفادار دی. نو په سلو کې 90 کسان 3 سل کسان مسلمانان دي، او دا روزه د ګوري تاسو بیا چې ذخیره اندوز بیا به کې سکی، ذخیره اندوز پکې بیا سکی، د پیاز ورټ ته پکې بیا ګورا کجور. تاسو ګوري کنه پرون ما د سرسای د ریټونو معلومول په انټرنیټ باندې ما د 15 کم چې ورته جناسه 500 کنه د کم نه چې سرسای سره ور کوي، د دې ریټونو معلومول چې د غنمو سرسای سمره دا او د وربشو سمره دا یا د پنیر سمره دا او د وسکی سمره د کجوري سمره دا. نو ما چې تاسو ګوګل لور کوي نو زه حیران شوم چې دا شی لیکلیو چې د کجوري کوم چې کمزوري کجوره ده پروس کال دا غیر ریټ سمرو نو 270 روپیو، دا غیر ریټ 230 روپے زیات شوی دی، 500 روپے هغه کیلو ریټ دی.
ندام زیات شولا. او کجوري په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې غوړه روجمات دار چې په کجورو باندې وشي او کدانې نبی دی په وبو باندې وشي. هغه کجوره په 1 کیلو کې 230 روپۍ هغه ګرانه شول. دا بیکاره کجوره چې زما وسخن غریبانه نه خوري، مبروم کجوره دا یا عنبر کجوره هغه په 1500 باندې ملوي. او دا سره هم د دې الله د رحمت ځان مستحق غني اجاره الله به ما معاف کوي او مغفرت نو الله تعالی خو قران کې الله فرمایي لا تحسبن الله غافلا عما كانوا اما يعمل الظالمون. الله ته غافل مو اي الله غافل نه دی، الله څه ګوري. دا علیم بذات الصدور، ذات الصدور څه ته وایي؟ علیم بذات الصدور، د سینو پر ازونه باندې پويږي چې موږ د خپل نه بار کړی نه یې، باغی الله عالم دی. لہذا موږ څوک چې داسې وی چې دا غوس کیږي تعاون بم کوو، خو د خپل روزګار برابر ساتل غواړي، د خپل روزګار. او دا نور سيزونه خو بیا تاسو ګورئ چې کوم ذخیره اندوز په کیسه څه کوي، د کپړې روټونه او دا نو رمضان ته ډیرو دکاندارانو موردلې دي بس وای دا دغه زمون د ګټې وټې میاشت ګټې وټې میاشم دی. یوازې پاکستان کې نه مګور یوازې پاکستانیان یو ولک تاسو نو کله مې ورور دي نه راځي سعودي عرب نه دا غوي دا سیزن ختم شي، د روزه کې لګ اردن کې د پلاني ځکه کې دا سیزن ختم شي د کې مال خوځي. دا ولې د بده وجه باندې چې دلته سړی ګټه کوي ور سړی خو مازیګر خور سړی لیونه شوی دی. هغه یو پنجابی عالم مانو ویر شو تقریر کوي هم رمضان میں اپنی جسموں کو پالتے ہیں. رمضان دا رمز نه دی، رمز څه ته وایي؟ هی نه ترمز الفصال، رمز دی ته وایي چې کله د ساخ دا ټیم راشي او دا شګه ګرم شي، دا وخان دا خو څه پیزار نه پخ پوکي کنه، نو دا خپل ول ګرمي کې بیا تیز تیز سفر شروع کړي ته رمز وایي، رمز سوځېدو ته وایي. نو رمضان دا معنا ده موږ به د خپل ځان سوځو، رمز دا معنا ده د خپل ځان به سوځو، خوراک باندې به سوځو، پسکاک به سوځو. او رمضان کې افطاری او پښمنی کې خپل بدنونه پالو، وزن پکې زیاتیږي کمیږي پکې نه. رمضان کې زمونږ دا ولې دا زمونږ سغم نشته چې روزه څنګه پرشه، څه حکمت ده د روزه. قران کریم کې خدا ویلي شو چې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تتقون څه ته وایي؟ تقوا. د دې د پاره روزه فرض کیږي چې تاسو کې تقوا راشي، تاسو د الله نه ویریږئ، د الله سره تعلق جوړ شي. په دې وجبانی امام ابو عیسی ترمذی په خپل جامع کې په ترمذی شریف کې یو حدیث راوړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله. هر شپه الله ډیر خلق، لله عتقاء من النار، ډیر خلق الله د جهنم نه بچ کې او جنت ته اچي. دا په دې میاش کې کیږي، دا مغفرت چې کله وشي نو الله جنت ته اچي. تاسو وګورئ کنه رمضان میاش یو خو ذخیره اندوزانو چې سکړی د ناغه احتکاریانو، نبی علیہ السلام فرمایي المحتکر ملعون، محتکر ملعون دی، والجالب مرزوق. چې کوم سړی خلکو رزق راوړي او اسانه دل الله رزق زیاتی، جالب مرزوق دی چې زی یو د یو ځای بل ځنه مال ارزان علی چې زما د خلکو د فائدې نو دل الله رزق ورکوي، ارزان شی راوړي. اول محتکر ملعون چې کوم سړی ذخیره اندوز دی نو په د الله لعنت دی، محتکر ملعون دی. نو کدا ته زکات امر کې خدا خو ملعون دی، یو خدا شو. دویم نمبر مسله دا ده که تاسو خیالي غیر محسوس انداز کې دا مسله تاسو لږ سوچ وکړئ، څوک نه فیل کوي دا د رمضان د میاشتې کله راشي نو دا الکان وزګار، دا وزګار شي ټول ورځ ودی سخا پسخا پروتي ډډې په ډډې اوړي خوب له نه ورځي او مور ته که پاسې که نه پاسېږي او دا چې را پاسېږي نو دغه 3 بجې او منځل ماسپښین دي شوی بے جمعی وکی مازیګر سید بیا د خپل ملګرو خالزی او ماقام میں چګوره پلانی ځکه د کرکټ ټورنمنت دی، پلانی ځکه د والیبال ټورنمنت دی، پلانی ځکه د فوټبال ټورنمنت دی، پلانی ځکه د لډو گیم دی. او د ماقام نفس تاسو ګوره زې پځې د غټ غټ لیټونه لګیدلې دی ول خلک گیمونه کې دا تیمرګر ډکې ده دینه زمونږ د پراپر تاسو د دې نادرا خواته وګورئ، نادرا خواته گیمونه کیږي، پر رست هاوس ګراوند کې گیمونه کیږي. دا سره راځي دا شپه الله دې د پاره لګل چې من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سو د رمضان د میاشتې قیام وکي، قیام چې قیام وکي نو څه چلو شي، قیام چې وکي نو د مخې ګناهونه معاف شي. نو قیام خو یو موږ مليانو په خلکو باندې دسه کو چې د روزه د میاشتې راشي نو بس د مليانو د پارم جوړ شي او باس شروع دي 8 رکعات دي کو 6 رکعات دي لکه تو وکاو شل وکاو خمس وکا کنه دو وکا ومنځ له خورا ولې کنه. هغه موږ یو ملګریو د خال کې په خال کې السکسانو نو هغه اهل حدیثو منزل ور حدیث په لدین کامین په زبانه وای
نو یو کس بوتل چیرې تاسو په دې منځونو کې د اشاره کوي او دار په لدین کوي لکه پارام نه کې نو بل ته چې وکا کدا موږ پر طریقه کې منزل خوراغله ده کنه کم چې دې غلی هغه راول او ته خپل طریقه پیدا منځو کا یعنی منګه دا څه کو چې کم خلک بهر دي دا غوي سره زمونږ کار نشته چې کم سره سین بغاړه باندې دی او کم په ګراوند کې دی او چې دا عدل ته کم منځونه کوي نو بدی منځونه وران کړ سوګه تیری سوګو شللی نو بیا که تاسو خیال استوري زموږ کې مفتی منیر شاکر یو بیان راغلی دی وي تراویح اډوشتن وي که چاره ته ثابت کړي چاره ته تراویح په قران او حدیث کې ثابت کړي پلار ما ته نشي ثابتولې بدل څه جواب ورکو مو کمزوري مليانیو البته هغه ته مونږ وایو چې دومره جذباتو کې مرزه مونږ محترم دي زموږ سره تعلق دی خبرې اترې مو سره دي خو دا څه نه د پکار ټیک د تراویح لفظ په قران کې بنې نو هر شیخ په قران کې نه راځي خو عبادت خو شوی دی کنه عبادت پیغمبر علیه السلام هم کړی دی عبادت د صحابه په زمانه کې هم شوی دی خلفای راشدینو په زمانه کې هم شوی دی دا خبره خو مفتی صاحب کمزوري کړی دا جذباتو کې راغلی چا د قاره وکړي نو د قار نه دی پکار دا خو دین دی چاته به ورانه نو خیر دی ورانه اوسه کوا خو نه منه کو دین کې خودم رتیز نه راتل پکار تراویح ټیک د تراویح لپس نشتا خدا د تراویح د ماده په حدیثو کې شته چې صحابه با ترویح او آرام وکاو بلکې دی امام بیهقی رحمه الله امام بیهقی لیکلی دی چې په مکه معظمه کې به خلکو کله تراویح کولې نو سلور رکعات به چکل وکړل سلور رکعات بیهقی لیکلی دا خپل سنن کې نو بیا به د مکه خلکو سلور رکعات چې وکړل نو بیا به آرام خلکو کو نو څه کسانو په دې حرم کې طواف وکړو بګي نه د سلور رکعات او د بل سلور رکعات په دې مېس کې به طواف وکړو طواف نو بیا برادل او بیا به 4 رکعات وکړل بیا به طواف وکړو بیا برادل نو په دې طریقه باندې به 6 رکعات پوره کول مېس کې به بګي طوافونه کړو سلور طوافه وکړه د مدینه خلک چې خبر شو امام بیهقی وی ناغو ول چرته دغه طواف زین نشتا موږ په دې کې دې کار کوو دا سلور رکعات په جمع کوو بیا به دا 4 رکعات به نفل کوو ناغوی د مدینه خلکو 36 رکعات مون شروع کو بیا په دې طریقه باندې 36 رکعات مون به کوو الحمدلله دومره تنگ نظر نه یو چې موږ وایو چې اته نشته یا شل نشته 36 نشته قرآن حدیث کې راځي علیکم بما تطیقون څومره طاقت یې امر وکا ودرېګا او ما خو شکل دا عمل د صحابو کله لیدلې ده په دې سنن د بیهقی کې چې نمکی خلکو به طواف کو د مدینه خلکو نفل دی مطلب در ټول شپه به عبادت کو د دې تراو دا معنا ده د قیام الليل دا معنا ده چې ټول شپه د عبادت د پر راغلی دا الکانې په ګراوندونو کې دی رہی زمونږ علاقہ ان موږ د غر خلک یو زابل اسلام نو التم سالکان سعودي عرب نه براغلی پیسې به ګټلی او لیوټونه لګولې په کلی کې په غره کې د کرکټ د پار تنظیم شروع شوی د زهران شوم چې زمونږ علاقې در شهر اورسېدو نو خارونو بس ګیلای سړی کوي علماء علم پکار دي چې بری کلک مخالفت وکړي جوخ مخالفت بلی خبر باندې وکړي دا شیطان عمل دی څنګه چې حدیث کې راځي چې کله د رمضان میاشت راشي نو باغی کې یو څو نعمتونه د الله یو پکې دا دی چې فتحت ابواب الجنه جنت دروازې کولاوش او چې کم یو سړی د کرکټ د پاره لایټونه راوړي اغه ځکه لوډ سپیکر تنظیم کوي د خلکو تراویح عبادتونه خرابوي نو د جنت دروازه نه د کولاو شوی د دومره بیکار عمل دی او دومره بیکار عقیده ده چې د عمل او عقیده په بنیاد باندې د دروازه نه د کولاو شوی دویم فضیلت پکې دا دی چې غلقت ابواب النار یا غلقت ابواب جهنم دوه حدیث راغلي الفاظ چې بدی میاش کې جهنم دروازې بند شي خو دې بدبخت خو نه بند شوی کله ته د جهنم دروازه بند وي نو پکار دي چې د جهنم د عمل نه کولې خلک د عبادتونو نه بندولې تاسو به چې د شیطان سره عمل دین قرآن نوورا ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتسديه دا قرآن وي زنم د دې خلکو منسده د بیت الله په خوا کې الا مكاء وتسديه شپېلی او پړقې وهل نو کرکټ کې په دې کې سری شپېلی دی پړقې نه دي بل په کې شېری دغه شی پکې دی نو اول تراویح شروع دي دا بل فروز کاله غالبا دې ته مرګره کې چا ختم کړو د روزه زو لاغلی ما خنابلی له چت په سر باندې ختمو مونږ تراویح کولې یو دغه ته نږدې پکې کومنټیټر لګیاو ته ستیز او چکد او آوټ دی پلان دی او دا دی اړو په منسوب نه پویدل دا څه شی شو مقادس دی نشولا بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي چې سفلت الشیاطین یا راغلی دی مردۃ الجن سرکش پیریان او شیطانان په کې وتړل شي خدا شیطان خو اخلاص ته نه درتړل شي په دې زبانه دا فیصله الله د انسان په نیت باندې کوي دا مطلب نه جنت دروازه کولا او د کافر دی هغه بمزي جنت ته مسلمان بمزي او بدعتي بمزي او موحد بمزي مشرک بمزي نه عقیده خو چې برابرۍ کنه مسلمان دی مؤمن دی عمل د مسلمان دی نو یقینا چې د دې روزي د الله سو رضی دا د مغفرت دی خو جمن فزان کې
هغه صفات پیدا کو چې الله زمنګ د مغفرت اعلان پوږي کنه. او دریم نمبر بارک نبی علیہ السلام فرمایي چې اخر هو عتق من النار، اخر لسو د الله انسان د جهنم د اور نه خلاصي. عتق آزادې ته وي، عتق من النار، اور نه انسان بچ کی اور نه. او بیا مشکات کې حدیث ته چې کله د اختر میاش ولیدل شي او رمضان ختم شي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله فرشتو ته چې ملائکتی اے فرشتو زما خبر ووري عبید قضا فریضتی، بندگان باندې ما عمل فرض کړو پرې کو سم خیال له سوال ورکم. دیاړي مار چې دیاړي وکي نو مالک لسه پکار دی، فرشته ورته الله تعالی دیاړي مار له پوره دیاړي ورکول پکار دی. دا انسان چې کله د اختر منزل زی او واپس راځي الله رب العالمین ټول حقوق ته بیا معاف کړي او دا پاک راځي د ګنا نه، الله او د ګناونو معاف کی، جهنم په حرام کی، جهنم د اور نه راو بس. او نبی علیہ السلام فرمایي ور ټول نو مخکې جما کوم حدیث ویلو کنه هر چا نه کولاوي. یو څو کسان کې بیا هم داسې دي چې هغه بیا هم الله تعالی جهنم نه بچ کوي. یو پکې مشاهن دی بغضی او حسدی، ټول عمر تندې تریو نیول دی، چا سره نه لګي. بغض او حسد کې نګر هر چا سره نه لګي. یو کس د مسلمان نه ښکار کیږي په خله کې سپید دی او د پر تندې کې مدغه کوت راغله دی او هر سړی بدی شي. رسول الله فرمایي المؤمن مألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. مسلمان خود مینه زیاده هغه مسلمان کډو خیر نشتا چې نو سره بل څوک مینه کوي او نه دا چا سمینه کوي. بل څه بوتل دې داس شي کینه به ختمو. کینه مسلمان او انسان ته د خپل ژوند کولا وهل غواړي. او دویم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې قاطع الرحم نه دی، قاطع الرحم خپلوانو سره نه لګي، ورور سره ورانه ده، پلار سره ورانه ده، مور سره ورانه ده، تر سره ورانه ده، ماما سره ورانه ده، خپل کلیوال سره ورانه ده، دار چا سره ورانه ده. قاطع الرحم الله نه معاف کوي. قاطع الرحم ها کدا قطع رحم د اسلام د پاره د خټیک د بیا چې من احب لله وابغض لله واعطى لله منع لله فقد استكمل الايمان. کدا الله د پاره خیر ده او کدا الله د پاره نه اصلي وسنه لګي بیا سروغه وکا چې بده وعده کې د الله راشي، بده تبشیر کې بده بشارت کې راشو منګه. او دریم نمبر چې عاقل والدین د مور پلار نه فرمان دي، مور پلار دنه خپري او چې مور پلار ته نو مال نو خیره وته کوي، دا الله نه معاف کوي. رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. دا روزه د حکمتونه دادي په دې ځبانی په دې خوش فهمۍ کې ندی مبتلا کېدل پکار چې بس روزه کې اسم الله انسان بخي. دا هوا دا حدیث کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منبر تر اوخته یو پړوي باندې پکې خدا په بلې کې خدا په بلې کې خدا نبی علیہ السلام په اخیره پړوي کې ناستو. دا موږ د ادب د لاسه بیا ښه تر کوش نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل چې آمین 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 درې ځله امین ویلو. نو چاته تاسو کو د الله رسول دی امین څه دعا دې موږ نه دا اوریدلې او امین دی وایو. نو درې خبر یو کړل، یو پکې دا ده چې ویل هغه کس جبرئیل لاغله خیره کول، یو خیره پکې دا و چې هغه سړی د نامراد او خاسر شي، تاوانی دي شي، او چې هغه رمضان روزه پیرا شو بیا په الله باندې ځان ونه بخي. دینه معلومیږي دا په الله ځان بخل شتا چې موږ ځان دې ته تیار کو. او دا روزه در تقوا د پاره ده چې بده کې موږ تقوادار جوړ شو، موږ پکې الله ته ځان نږدې کو. په دې روزه باندې موږ د الله د عذاب نه ځان بچ کو، د الله د رحمت پکې ځان مستحق جوړ کو، تعاون پکې خلکو سره ډېر وکړو. ځکه چې د بخاری حدیث ته مور بیبي حضرت عائشه فرمایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود فی رمضان من الريح المرسله. نبی علیہ السلام پر رمضان کې دسي سخیو لکه دا تیز جاکل چې کله راشي او دا جاکل د پلستکونه موچته یو دا لرګي او دا کانی موچته یو دا میدان مکمل اوار پرېګ دی د نبی علیہ السلام په کور کې وجه سو دا به ټول الله په لار کې قرباني کول. دا د نبی علیہ السلام د دې غریبۍ او د فقر دا واقعات چې په حدیثو کې راځي نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اختیاري فقر دا سنو چې صبر کرانو. دا صحابه کرام الیاذ بالله دومره سادهګانو چې د الله رسول وګړي د حضرت عائشہ فرمایي زم په کور کې بس تلوي خورځي اور نه بلېدو. ودا ساده صحابه کرام د عبدالرحمن ابن عوف پشان صحابي پکې دي، د عثمان ابن عفان پشان صحابي پکې دي. دومره مالدار خلک او پیغمبر به وګیو د کیږي، پیغمبر به اور بشو ډوړي خوري. دا تصور کې نشي په یو پاک معاشره کې د صحابه پشان خلک او پیغمبر نار نه ورو د کیږي. او حضرت عائشہ فرمایي په کور کې من کجرو به خړل. دا معنا ده چې نبی علیہ السلام لکه چا راوړل دا ځان نه ساره به خلکو لور کولیستا. نبی علیہ السلام ځان نه دي ساره کړی. صدقې با خو نبی علیہ السلام نه خوړې، تحفه براتلی او نبی علیہ السلام به خلکو لور کولی. دا الله رسول سي غریب نه چې موږ هډر غریبو نه نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فقر د رسول الله دا د اختیاري او د خوخ کړو، د خوخ کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فقر خوخو
چې دا ارسه خلکو له ورکم دا جذبه هغه موږ ته منتقل کړي دا چې یوازې په رمضان کې ځان له سودا کوو نو چې کم از کم د ټول کلی غم خو نشو کولای دی کور غم خو سره وکړو کنه چې په ما ته باندې راحتي او اخر کې یو خبره بل کومه او الکان هغه تاسو ته کومه د مشکمه لکان چې د فیسبوکونه کوي بعضی خلک پکې بدبخته د روزي په دې میاشت کې داسې د مایوسۍ پوسټونه کوي یو تصویر پرون ما ولیدو نه یو طرف ته یو خپل شان دسترخوان دی او مزیداری وریجې پکې دي او په دې کې قرمه مرمه پرتی دي او کړایانې پکې پرتی دي او کجوره پکې پرته او جوس تی پکې او لسی پکې دا یعنی انواع او اقسام خوراکونه دي دا تصویر لګیدلې دی خواته سره به بل تصویر دی چې داسې ماشومان جنکی دي او کپڑے پټي پرانه کپڑے اچولې دي او خیرن خیرن لاسونه دي او خواته سره د دوه درې روټۍ پرته دا ترکاری وسره نشته دي او دا تصویرانه شیر کړی دي دې مطلب دا دی چې ګوره دا خلق جو بس ټول پر جماعتي کې ارسل اوړي او جماعتي ځان لکې او دا تاسو دی لور کوي نو دا تعلیم ګوره شریعت نه لور کوي چې ځان لمخره بل لور کوي ځان لمخره بل لور کوي دا سي پروژه پسې خندا د چاره پروژه کې مسلمانان خوراکونه کوي او چې الله په چاره هم کې نو لمن بینه کو اما بنعمت ربک فحدث دغه خبرې مشیر کوي دا غلط کار دی ځان لم خپل خوراک کوا او خلکو باندې خپل خوراک کوا ځان لم خپل مزدار وجه بخې کو خلکو له مورکا دا غریب ځان سره شریک کا دا خبرې دا اکثر کمونیست ټایپ خلک لیبرل خلک او سیکولر خلک کوي یو وخت دا خبرې بکولې چې د جماعت له سیمټو بوجي موړو دا د غریب کړه دړو بوجي وېسا د دې سمانا دا په یو غیر محسوس انداز کې د جماعت مدرسې مخالفت دي څه دوایا د سیمټو دوه بوجي وړي نه خیر دی جماعت لوي سو بل غریب لور د څه ټولې نه دا جماعت لموړو غریب لوي سو جماعت لموړو دا وکا دا په دې طریقه د روزي او د عبادت او مذاق وړاویږي نو د سیمکوي ځان نه مسلمانان جوړ کړي ځان نه انسانان جوړ کړي شرک مزاج په جنې ان شاء الله په روزه کې بخیری الله رب العالمین دې منګلا د روزو د نیو کما حقه منګلا الله تعالی دې توفیق راکړي او دعا به خاص کرنن هغه ملګرو ته کو چې پروز کال زمنګ سره وسه کال نشته له دعاګانو کې یاد ساتي زمنګ والدین دي یا زمنګ نور رشتہ دار دي تعلقداران دي زمنګ مقتدیانو پروز کال الله سناسو د دوراتل نشته او د پاره به دعا کو چې الله دې مغفرت ته مناسب کی الله دې هغه له خپل جوار رحمت کې زی ورکی او زمنګ دعاګانو کې د الله ګل برخ ورکی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.